د ټیم کې زه صدیق آباد پاټک کې موجود یم دا چې کوم تاسو مخامخ بینر ګورئ د اتخیل پلاهي تنظیم چې کوم په ضلع باجوړ کې نه یوازې په دې پوره صوبه کې د دې خپل ارګنایزیشن دی فعال کردار ادا کوي د تنظیم د جوړېدو سره سم د پلاهي کارونه شروع کړي چې پای کې په داسې موقعو باندې یک اختر دی یا روژه راغلی ده دیو غریبانو ته یتیمانانو ته بېساره کونډو ته د خپل وس مطابق ریلیف ورکړی دغه که په نغدو په شکل کې یا په خوراکي شکل کې چونکې روژه ده نو د دغه تنظیم چې کوم چیرمین دی اکبر جان صاحب ډېرې زیاته مننه کوو په ډېر لږ ټایم کې د دې سیمې د ولس دپاره خپل هغه زه به د نیک کارونو کې ټول نه بنیادي کردار چې روژه ده خوراکي څیزونه ورکوي. السلام علیکم چیرمین صاحب. وعلیکم ډېره مننه طاهر صاحب ډېره شکریه ستاسو یو جهان مننه. دا ځل چې ستاسو څومره پیکیج خلکو ته ورکړه دې نه مخکې که لږ هغه سرسري نظر پرې واچوئ. طاهر صاحب تاسو ته پته ده چې زموږ دا اتخیل پلاهي فاونډیشن تقریبا دا دویم کال دی. په دغه سلسله کې پروس کال هم زمونږ د رمضان په پیکج په مد کې قوم ته خیرات صدقات ورکړي د هغې سره سره چې کوم دی موږ صرف نه په رمضان کې بلکې د رمضان نه علاوه کونډې بیوه یتیمان بیماران د کینسر داسې ډېر خلک راغلي الحمدلله چې هغې موږ ته موږ د داود خیل پلاهي فاونډیشن نه صدقات خیرات ورکړي. په دغه سلسله کې سږ کال هم د دې روژې نه روژه کې چې کوم دی یو 2-3 ورځې مخکې په دې باندې موږ تقریبا 1.5 سل پیکج تقسیم کړلې. موږ سره خلک ډېر زیات راځي. اوس تقریبا 10 پیکجو اعلان ما نور وکړلو نوي 10 پیکجې چې ما ځکه خلک داسې رال چې هغه پاتې شوي وو نو هغه 10 کسانو نه 10 پیکجې نورې ما وکړلې. کیدای شي د روژې په منځ کې نور چې څومره خلک ما له راځي په اختر کې هم نو زه وایم چې د خلکو ته خیر ورسېږي زموږ د اتخیل پلاهي فاونډیشن نه. نو په دغه سلسله کې انشاءالله چې کوم دی 150 پیکجې موږ یو اعلان کړی په دې روژه کې 10 پیکجې نوې ما چې کوم دی نو دا اوس وکړلې د هغې سره سره موږ کوشش کوو چې نور پیکجې هم خلکو ته ورکړو. زه خو خپلو ټولو مسافر ورونو ته چې دا پروګرام موږ صرف د اتخیل پلاهي فاونډیشن جوړ کړی دی موږ ټولو عوامو ته ورکوو. تاسو یقین وکړئ چې زموږ زړه دردو کې ځینې وخت کې داسې کسان ما له راله چې هغه پیکجې ما سره ختمې شولې خو الله پاک داسې کسان هغه کړل موږ کوشش کوو چې به د بار کم خلک دی یقین وکړه ستاسو یو روپۍ به چې کوم دی هغه حقدار ته رسي او تاسو یقین وکړئ زه په خپل ګاډۍ په ډک کې ږدم او زه کور زنانو ته ماشومانو ته په خپل هلته رسوم. نو د هغې وجې زما ټولو ته درخواست دی چې د اتخیل پلاهي فاونډیشن سره د زکات په مد کې د خیرات په مد کې د صدقات په مد کې کوآپریشن کوئ ټول خلک یې کوئ عوام. یقین وکړه ستاسو یو روپۍ به کور ته موږ رسو دلته یوازې نه زه په خپله گاډۍ کې ماښام وغورځوم او د هر سړي کور ته په ډګۍ کې رسوم او یقین وکړه دا ماله اطمینان راکوي چې زه د یو غریب یا بیوه دا څه معمولي پیکج به 13,000 روپو پیکج به خو په دې زما زړه مطمئن شي چې زه غریبانانو ته لاړ شم هلته ورکړم. نو زما خپل وس دغه دی چې زه بیا زیاته رسوم. عوامو ته مې درخواست چې تاسو د داود خیل پلاهي فاونډیشن سره خپلې پیسې راوړئ په دې کې داخلي کې چې عوامو ته ورسیږي.